د پرنجي او د انتوشي متعلق دعاګانې. نو کله چې یو انسان پرنجي او انتوشي وکي نو دا به الحمدلله وایي، او چې څوک خوا کې ناست هغه دا واورېدل نو هغه به ورته یرحمک الله وایي. بیا به ورته واپس دا پرنجي کوونکی جواب کې یهدیکم الله ویصلح بالکم وایي. دا یو سنت عمل له او زمون په معاشره کې په اکثر خلق عمل نه کوي، په دې عمل پکار دی. په دې دلیل دا دی حدیث کې راځي بخاری شریف او کتاب الادب باب اذا عطوسا کیف یشمتو، په دې کې حدیث دی. سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي اذا عطوس احدکم فليقل الحمد لله. کله چې پتا سو کې څوک پرنجي او انتوشي وکي نو الحمدلله دی وایي. او پر روایت د ابو داود کې داسې الفاظ دي. ابو داود شریف کتاب الادب باب ما جاء فی تشمیت العاطس چې داسې دی وایي الحمدلله علی کل حال. نو دوان سیدی که صرف الحمدلله وی داوم سیدا او که الحمدلله علی کل حال وی داوم سیدا. چې شکر دے الله لرا، حمدونه او صفاتونه دی الله لرا، ټول د کمال صفاتونه خاص الله لرا دی په هر یو حالت کې. او پدې کې اصل کې وجه او حکمت دا دی چې کوم انسان دا پرنجیو کی او انتوشیو کی نو دا د صحت او د روغوالی نخو علامه ده. نو دا دی په دې باندې خوشاله شي او د خوشحالي اظهار دیو کی او الحمدلله دی وایي. بیا فرمای وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله. چې کله دې پرنجي کون کی انتوشي کون کی الحمدلله اویو نو دته دې د ضرور مسلمان او ملګری يرحمک الله وایي. ځکه بل حدیث کې دا راځي چې د مسلمان په مسلمان دا حق دی چې کله یو مسلمان پرنجیو کی او الحمدلله وایي نو دا به ورته يرحمک الله وایي، تشمیت العاطس. خو کاغه چرته الحمدلله نو ویلې نو بیا به ورته دا يرحمک الله نه وایي. لکه بل حدیث کې دا راځي فاذا قال له يرحمك الله نو کله چې وتدا يرحمك الله وای نو فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. نو واپس دی وت پرنجي کون کې وای يهديكم الله ويصلح بالكم، معنی دا دا چې الله دې تاسو ته هدایت وکي او الله دې تاسو همیشه د پاره په هدایت باندې او په سم لار باندې قائم او دائم ساتي او الله دې تاسو حالت خکي. سمرخ کولی سنت ته سمرخ کولی دعا ده. نو چې کله څوک پرنجیو کی هغه دی الحمدلله وایي او بل مسلمان دی وته جواب ورکی په دې الفاظو چې يرحمک الله. بیا دی واپس پرنجي کون کې دته وایي يهديكم الله ويصلح بالكم. بیا چې کله یو انسان پرنجي کوي نو په کار دار چې په خپل مخ لاسونه کی دا خپل مخ په لاسونو باندې پټ کی یا په کپڑا باندې پټ کی او پرنجي وانتوشي کې چې کم आवाज وباسي چې هغه आवाज کته کی. پیغمبر علی السلام بداسي کول. بعضی خلک چې کله پرنجي وانتوشي کوي نو دومره تیز आवाजو کې چې ډېر خلک خبر کی او بعضی خلک پکې او یریهم. نو دا طریقه صحیح نه ده. دې سره یو بل سیزم ده چاغی ته چې کم ده اسویلې ویلې شي. اسویلې دا د انسان د سستیا علامه ده چې کله انسان سست شي ناراسته شي خوب ورځینو بیا هغه اسویلی کوي. نو د اسویلی په باره کې پیغمبر علی السلام فرمایي چې حتل وستا سودا دفع کوي، دا ختم کوي چې تاسو دا اون کوي. ځکه چې کله انسان په اسویلی کې خلوازه کې نو شیطان ورپسې خاندي او په دغه وخت کې شیطان په انسان کې ور داخليږي لکه حدیث کې راځي. نو حتی الوسه چې کم نه دا اسویلې
داوم د فکول پکار دی. په خله باندې لاس کې خودل پکار دی، خو چې اسویلې منګو تاسو د پکو نو دا ډېره زیاته خی. بیا دې سره یو بل مسله هم ده چې هر کله مسلمان پرنجیو کی او هغه الحمدلله وای نو تب وت يرحمک الله وای، بیا بتا ته هغه يهديكم الله ويصلح بالکم وای. خو کچرته یو کافر پرنجیو کو او هغه په الحمدلله وایو نو تب وت يرحمک الله نه وای، بلکې تب هغه تداسې وای يهديكم الله ويصلح بالکم. لکه ابو داود شریف کی حدیث ته یهودو به د پیغمبر علی السلام په خوا کې پرنجې کو الحمدلله به ویو د دې لپاره چې پیغمبر علی السلام مونږ ته يرحمک الله وای. نو پیغمبر علی السلام به ته يرحمک الله نه ویو، بلکې ویل به وتا چې يهديكم الله ويصلح بالکم، چې الله دې تاسو ته هدایت نصیب کړي.